السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه سلمان جان یم. کتونکو تاسو ته به پته وي چې د عمران خان کارکنان د عمران خان دپاره هر څه کولی شي او هر هدف ورسلی شي، او دغه شانتې د تیمرګرې څلور ځوانان چې دي د عمران خان د یو ملاقات دپاره تقریبا 300 کیلومتره لاره پیدل وهي لګیا دي. د تیمرګرې نه د بنیګاله پورې تقریبا 250 یا 280 یا تقریبا د 300 د حده پورې دنه کیلومتره لاره ده، او دغه ځوانان چې دي د تیمرګره نه بنیګاله ته پیدل صرف په دې وجه روان شوي دي چې عمران خان زموږ سره فیس ټو فیس ملاقات وکړي. د هغو په دې دومره لوی سفر په پیدل پتلو کې مقصد څه دی، د هغوی سره به خبرې کوو. ویډیو کال ورته ما کړی دی او تاسو په خپله د هغوی خبرې واورئ. اجي دا ټایم مونږ اکوړه خټک بس 1 کیلومتر کراس کو او باران وریږي. خو ټایګرز دا نه وایي چې مونږه ودرېږو یا پاتې کېږو یا باران دی سایډ ته کینو، خو ټایګرز انکار نه کوي. دا خان صاحب سره مینه ده او انشاءالله مونږ به د باران د توپان د سیلۍ هېڅ ته به مونږ نه یېرېږو او انشاءالله ځان به خپل منزل ته رسو. دا ټایګرز روان دي، باران ښه د بادب ورېږي. اسلام آباد ته بیا بنیګاله ته د عمران خان ملاقات ته روان یې، وجه څه وه؟ ولې ستاسو سره کرایه نه وشوه؟ نه جی د کرایي خبره خو هېڅکله هم نه ده. دا خو مونږ چې د خپل تیمرګرې نه راوتي یو او د خان صاحب لپاره زمونږ څلورمه ورځ د مزل کوو. دا مونږ د هغه سره مینه ده، د هغه زمونږ سچا لیډر دی، محبت هم دی ورسره، او هغه ته مونږ خپل قوم ته ثابتوو چې مونږ خپل قوم دپاره هم قرباني ورکولی شو، یوازې د خپل لیډر دپاره نه چې د خپل قوم دپاره هم قرباني ورکولی شو. او خپل خان صاحب ته مونږ ثابتوو چې ستا ټایګر چې کوم دی په پاکستان کې ډېر وي، خو انشاءالله مونږ ستا لپاره راوتي یو په خپل جان او په مال نه یو، خو چې صرف او صرف ستا محبت او ستا مینه مونږ مخامخ کوو نو ځان در ورسو. نو ستاسو یقین شته چې عمران خان تاسو کله ورسوي به ستاسو ملاقات؟ انشاءالله زمونږ 100% دا یقین دی زمونږ سره به ملاقات وشي د خیره سره. او که عمران خان برس کې ستاسو چې زمونږ سره صرف میلاو هم شي نو انشاءالله موږ به 100% هغه نه خوشحاله یو. دا خو دلته زمونږ سره روان دي ډېر کسان، زه لږ انټرویو کوم، کسان ډېر زیات دي، د خلکو مینې حیران کړي یو. څوک وایي تصویران را سره والي، څوک وایي ویډیو را سره جوړه کوي. دا څه چې زمونږ د قوم سره مینه ده، د خپل لیډر سره مینه ده، نو د هغې په وجه باندې موږ هم خلک محبت او مینه راکوي ډېره زیاته. د خلکو ډېر زیاته شکریا ادا کوم. خلک ګوره حج له پیدل ځي، عمرې له پیدل ځي، د هغې په بدل کې ولا په هر قدم باندې الله تعالی ثواب ورکوي. نو تاسو چې دونه بنیګاله ته پیدل روان شوي یئ او د دې نه تاسو ته فایده څه میلاویږي چې یاره دومره زیات ستړوی نه ده، په هغه جان څه فایده یا به میلاویږي یا نه، نو تاسو دې باره کې څه وایئ؟ مونږ چې بالکل مونږ خپل دین نه هم انکار نه کوو، حج ته به هم پیدل ځو، که الله توفیق راکړو د خیره سره، خپل تبلیغ کې به هم پیدل وځي. خو مونږ دا سوچ کړی دی، عزم هم کړی دی چې زمونږ پاکستان چې کوم دی ډوبېدو طرف ته روان دی. موږ خپل قوم ته ثابت وکړو چې زمونږ لیډر چې کوم دی دا سچا لیډر دی، ایماندار لیډر دی، چې دا خلک زمونږ د تکلیفونه ویني، زمونږ د مینه ویني او زمونږ د رکاوټ یې ویني، نو د خیره سره زمونږ خان له به نور اوټ په ورکوي، د خیره سره مخکې به بیا راولي، واپس په خپل ځګي باندې قایم کوي انشاءالله. دا راته ووایه چې تاسو اوس په کوم ځای کې روان یې او بنیګاله ته به تاسو په څومره وخت کې ورسئ؟ زمونږ چې څلورمه ورځ ده او مسلسل سفر کوو. دا ټایم مونږ اندازې مطابق اټک فول کې یو او پیدل مسلسل روان یو. مونږ ته صرف د خپل مونځ له ټایم ورکوو او اوسې ګنټه دوه مونږ خوب کوو، بقایي مونږ خپل سفر جاري ساتلی دی او روان یو. ښه، نو تاسو څه لږ امید دی ستاسو چې یاره ستاسو د دې دومره غټ کړاو نه به قوم ته یا ستاسو د پارټۍ کارکنانو ته څه پیغام لاړ شي؟ زمونږ عوامو ته او خپلو پارټۍ ورکرز ته کوم ټایګرز چې دی هغو ته دا پیغام ورکوو د خیره سره چې مونږ د قوم سره ښه په نرۍ ولاړ یو، او زمونږ لیډر چې کوم دی هغه هم زموږ د قوم سره په نرۍ ولاړ دی، او زمونږ قوم چې کوم دی هم به دا عمران خان به بیداروي او زمونږ په شانتې ځوانان به بیداروي. که زمونږ پاکستان بچ کول غواړي، که زمونږ ینګسټر را روان چې کوم جنریشن دی د هغو مستقبل ښه کول غواړي، نو مهرباني دې وکړي زمونږ خان صاحب دې بیا راولي.
او داسې هم کیدای شي چې ډېر کسان په تاسو تنقید وکړي چې یاره دا خو هسې لیوني دي په کور کې ټماټر نه راوړي او بنیګاله ته چې دي نو پیدل روان شوي دي هغو ته څه وایي زه هغو ته دا میسج ورکوم چې تاسو کله د لیډرانو د مینې نه او د هغو د محبت نه خبر شوئ نو تاسو هم زموږ په شانتې پاګلان یې لاره به نه پېژنئ خو دغه خواله به صرف ځان رسوئ شکر تاسو خیر خیریت دا ټایم موږ په اټک سکول کې روان یو او موږ بس نوجوان درې میسج ورکو زموږ خان صاحب چې کوم دی کنه هغه سچا لیډر دی او ان شاء الله یو پیر به خان صاحب بیا راځي دا سخت چې موږ برداشت کوو دا موږ د خپل قوم لپاره کوو ان شاء الله نو ایمان خان بیا راځي د خیر سره هغه خو به بیا راځي په هغې کې خو هېڅ شک نشته خو دا تاسو چې دا دومره کړاو کوئ دا پیدل چې ځئ که نه نو د دې ته د دې نه څه فایده میلاویږي د دې نه تاسو یو پیغام ورکوئ که څه دپاره تاسو دا کار وکړو دا مشوره درته څنګه چا دله درکړې وه بس دا خو مونږ فرند یو دا مشوره مونږ په خپله وکړله او دا د خان صاحب سره بس زموږ سره نور الفاظ د خان صاحب دپاره نشته دا خو د خان صاحب محبت دی صرف محبت جی د هغه سیټ نه به بیا عمران خان تاسو په خپل ګاډي کې رالیږي که بیا به په ګوشتر کې راځئ ان شاء الله چې امید خو به ساتو بیا خو عمران خان له پکار دی چې د هغه طرف یې هغه په د هلیکاپټر کې راولیږي که نه جی بس دا خو په هغوی باندې ده که نه چې سره سره کوي ښه موږ خو چې څومره د عمران خان په باره کې خبرې اورېدلي نو وی نه وکاته نه کیلا ته دی خو په میلمنو باندې وچې هم نسکي نو که تاسو نه ان شاء الله ولې نه نو که پرس که تاسو سره میلاو نشو دغه نو بیا به تاسو ګیلې کوئ نو بس ان شاء الله الله دې وکړي چې عمران خان زموږ استقبال وکړي او زموږ دا پیغام ورسي نو دا به ډېره مهرباني ستاسو دي ډېره مهرباني چې تاسو زموږ سره خبرې وکړئ او ان شاء الله امید لرم چې تاسو دا دومره کړاو باسي نه ځي دا ډېره اوږده لار ده په دې لاره باندې زه تللی راغلی یم خو په ګاډي کې پیدل خو موږ دومره لیونیان نه یو ستاسو په شانتې خو زه امید لرم چې تاسو دومره یو غټ تکلیف نه او د غټ سفر نه پس چې کله بنیګاله ته راځئ نو امید لرم چې عمران خان به ستاسو په استقبال کې ولاړي او تاسو له به شاباشۍ درکړي داد به درکړي ډېره مهرباني عدنان شاکر الله وقاص خان او ضیاء الله او ظهیر ستاسو ډېره مهرباني ملګرو دا دغه ځوانان دي چې دا دومره لویه لار صرف د دې دپاره وایي چې دوی عمران خان ته دا پیغام ورکړي چې ستا کارکنان ستا دپاره هر څه کولی شي ستا سره دومره ډېره مینه لري او ستاسو لیدل غواړي ګرانو کتونکو زه سلمان ستاسو نه اجازت غواړم د الله پام که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو د ویډیو له پاسه د فالو بټن دی دا ضرور فالو کړئ او د داسې ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ د فیسبوک پیج د نن خبر ضرور لایک کړئ